نن د پی ډی ایم مقدس گورنر حکومت دی د پی ډی ایم گورنر د ډیزیلیانو ناشته منستان د ازلوټ درې منستان دي نشنان د پیپل پارټي او چې روټي کپڑا مکان په بلاو لګي دکان نه خلک خلاص همدا شان د نور مسلم لیکان چې مسلم لیکان بجلی دا غي سره بیوټي ممبران په اپډ هاوس کې د مسلم لیگ نون ناست او زه خدا مشوره ورکوم دا څومره چې د پی ډی ایم کینډیډیټ ولاړ دي اوس هم په حکومت کې یو د قبضه یو دا او یو پسې پاسې خبرې کوي بل پسې پاسې خبرې کوي زه خدا مشوره ورکوم که غیرت درکوي پښتو درکوي ننګ درکوي نو د خدای خاطر کوي دستبردار شي بې ایمانه یې غلی یې ډاکوان یې قوم هم تباه کو یو ډسپلین دپاره هم قوم تباه کو یو سرنج اسپتال کې نشته ظالمانو د الله د عذاب نه ویریږئ نن ته کومه غداري درته بیان مولانا فضل الرحمن سوی د ختم نبوت بل د هغې خلاف د بل دستخط کړی دی دې ځان ته مسلمان وایي ځان ته عالم دین وایي ځان ته د عالم دین زوی وایي شرم مکان دی شرم مقام دی شرم نواز شریف وایي قادیانی وایي زما رور دی خدای دې ستا کور وانکړي تباه او برباد شي خدای دې هم ستا وکړي الحمدلله زما رور څوک دی ستا رور څوک دی زما او ستا رور څوک دی څوک څه وایي چا وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما او ستا دا رور دی دې شریف یهود او نصارا زموږ دوستان نشي کېدی دوی ګرځي پالشونه برشونه ورته لاس کړي اله فضل الرحمن ورته ما صدر کا وزیر اعظم کا زما د خدمت کوم زردالو کچالو بلاول بلورانی ورته ماګه دارو د خپلو کې وران دی والله کور ته لپاره دا بل نواز شریف وایي ماګه الوري ورته سرجي مرجو کې شونډې منډې سرې کې ماګه ګوره زما د نیا پسې ده نیا او هغه چې لاړ شي زموږ استاد پیسې والي ځان باندې اربونه کروڑونه لګي بیا ځوانه ځان له سر جیو کې بیا راشي وایي زه جینۍ یم خدای دې قرآن کا چې روان یې موږ ته پته څه شي خبره داسې ده ملګرو دا بېایمانه دي بېایمانه دا بېغیرته دي دې کې غیرت نشته او د دې د پاره بس دې د پاره مرګ پکار دی مرګ به کله ولا ورکو ان شاء الله کله نو بیا راشي ورته ما بچي خبر دي چې په اتم تاریخ بس تاسو په تابوت کې بیخونه ټکو ان شاء الله او د سټینو بیخونه به ټکو ان شاء الله زما دا قائد میشن هم داو چې موږ ته اویرنس راکو بیداری راکا او د حق غوښتنه او د حق اخیستل موږ ته وښول د دې نه مخکې دا پاکستان چې دی چې وبا راغلی ده او وبا د پی ډی ایم په نامه باندې وه او وبا راله او ټول ملک تباه او برباد زما قاید چې کم محنت په دریم کال کې کړی اسپتالونه د دویانو نه ډک کړی صحت کارډ ورکړی اوړه به چې په 900 په شپږ نیم سوه به توړه ملاوې ده 36 ارب سبسډي ورکا خو غریبي پریشان نه کو نن یو مداري راغلی یو غټ ټخېټی ده غټ سنډا دی فضل الرحمن نومی ده هغه مداري را پاسېدو ټول پاټیانو والا ډاکوان غله زرداري بیماري مرداري ګن بلی ځان سره او بیا چې دا ټول ځان سره غله نو نه اسپتال کې دوی شته نه ګیس شته نه بجلی شته او بله خبره ده چې نن یې آرډر پاس کړو چې 22 غنټې لوډ شیډینګ به وي بجلي به بیخي ختموي ګیس هم نشته بجلي هم پېښور کې ختموي خو انشاءالله سبا به ځم د وابړي چیف ته که په انسانیت باندې پوه شو خو ټیک شوه ګنې بیا به تاسو ټول ته به اعلان کوم ټول به روځئ څومره د پېښور ګریډونه چې دي هغه ټول به قبضه کوو او دا ټولې بټنې به وله ډایرکټ آن کوو دا بجلي د خیبر پښتونخوا ده دا بجلي زما او ستا ده زما د بچي ده چې ما ته څوک خپل حق نه راکوي موږ به په زور هلو په زور باقي دا کوم اتم تاریخ چې راغلی یا ساتئ دې وبا نه به ځان خلاصو دې وبا نه او که په اتم تاریخ دې وبا نه تاسو ځان خلاص نه کړو نو یا ساتئ ګورې دې نه به ادعا جوړه شي نن خو صرف اوړی وخوړه میډیسن یې وخوړه صحت کارډ یې وخوړه چیني غوړي یې وخوړه ګورې تاسو به بیا وخوري تاسو یا ساتئ چې کله د نیشنل پارټۍ حکومت نو اسفندیار ولی په 100 اربه روپۍ باندې د پښتون د سر سودا کړې وه او هر سړی به په دماکو کې اورېدو او د چا به دا سوچ نه و چې زما بچی زما ورور مشر به واپس راشي او که نه نو یا ساتئ ګورې بیا به ستاسو سر سودا وشي ګورې یا ساتئ هسې نه چې په اتم تاریخ دوکه شوئ نو غر کې دې وبا نه به اتحا جوړئ ګورې او بیا به ګورې تاسو ګرځېدی هم نه شئ والله که دا کپړې مو اچوئ دونه تبعی او دونه بوک افلاس او دونه تبعی به راشي چې یو بل غوښې به خوري تا وبا ده وبا پی ډي ایم نن دی خبره نشي کولی نن چې د دې څومره کینډیډیټ ولاړ دي ړانده او کاڼه دي نه ګراني ویني نه ګیس ویني نه بجلي ویني چې څومره ولاړ دي که هغه د نشنیانو دي او که د جویایي دي او که د بل دی هغه ړانده ګوډ دي
معذوره دي معذوره دا غي نظر کار نه کوي ړانده دي ړانده کاڼم دي کاڼه څنګه دي د کام فریاد نه اوري جړه نه اوري او ړانده اس مشکلات چې د کام دی ورته نه ښکاري کام تباه شو روزګار نشته کاروبار نشته هر څه تباه برباد شو دی ته نه ښکاري ړانده شو که نه شو